علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصب میں دا ایمان محبوبہ د کائنات جملہ ذرے کمی روحو نکڑی رب فہر نفس قسم پر رب تا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او یا رسول اللہ چی پا گل بدل کرم استاد کسے خس چی پا گل بدل کرم استاد کسے خس ستا پا مخ میں مکڑخ دے دو مرنا کس او زچ ستا مہر و وفات نظر اکڑم پا غماز میں قوت زیاد شیو پلس او بیلتانا میں پا دوارو قون و نشتا دا زڑ سرا در قربان شم فریاد رس او ستا پا من دا محمد امین کن خوخ دے پا قسم تر قبا کلی دا اطلس شوق و محبت سر طول دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین دیر و قدردانو عزت مندو مشرانو کشرانو اللہ کریم جل جلالہ لاکھ لاکھ شکر ندی کہ منگو تاسوی دوانو جہان دا سردار آقای نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مومنان مسلمانان پیدا کریو پا جمع و الحمدللہ تاسو وړاندې میں قرآن عظیم الشان نا مختصرہ لیکن ډیر زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه چې د دغه موقع سره او د دغه حالاتو سره او د دې په مناسبت سره یو ډیره اهمه موضوع ده چې څه ته د ایمان اساس ویلی شي څه ته د ایمان بنیاد ویلی شي ډیر خلق داسې وایي چې عقیده ختم نبوت چې دی دا د ایمان جز دی خو باباجي مبارک فرمایل دا د ایمان بنیاد دی او د ایمان بنیاد چې دی دا په دې عقیده باندې ولاړ دی همیشه نه د اسلام دشمن را لګېدلی دی په مختلفو صورتونو کې په مختلفو حربو سره په دغې عقیده باندې د ضرب لګولو کوشش کوي او هغوی ته پته ده چې تر څو د مسلمان د خپل نبي سره د عشق او وفا او د محبت رشته برقرار وي تر هغې وخته پورې دوی موږ نشو زیر کولی او چې کله دا رشته ختمه شوه او دې رشته باندې یا مونږه یو کاری ضرب ولګو نو د هغې نه پس بیا په اربونو کربو مسلمانان مونږ دپاره په موټي کې راټینګول محکومان جوړول او په هغې باندې حکومت کول او هغې غلام کول زمونږ دپاره بیا مشکله مسله نه ده وخت نه هغې لګیا دي په دې عقیده باندې کوشش کوي چې د مسلمانانو په ایمان کې شکوک شبهات پیدا کی او د هغې دپاره یو خپله لګولې بوټې چې دی هغه چې دا دې لګولم مغرب کړي دي او دې له اوبه مغې ورکوي کوشش دا کوي چې مسلمانان په دغې باندې دوکه وخوري د دنیا په جاه و جلال باندې او په څه طریقه باندې دوی په دې خپل ناپاکو عزایمو کې کامیاب شي خو د همیشه نه د حضور غلامانو د حضور علیه السلام مبارک په دین باندې د حضور په ختم نبوت باندې د حضور په عزت او ناموس باندې یو ډېره مضبوطه او ډېره کلکه پهره ورکړې ده او په هر وخت کې دا یاد وساتئ چې کوم یو وختي
د هغې په مناسبت سره چې د کوم څیز ضرورت وي د ټولو نه لوی عبادت بیا هغه دی چې د هغې خلاف انسان میدان ته راوځي. زه د هغې عباداتو خبره نه کوم چې کوم مونځ او دس یا ارکان د اسلام دي. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق په دور کې چې کله مسلمه سر راوچت کړ نو په دغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت او فریضه دا وه چې د ده خلاف راووتی شي او د ده سرکوبي وشي او دا فتنه د ارتداد ختمه شي. سیدنا ابوبکر صدیق په هغه وخت کې د دې خلاف راووته. بیا چې کله یزید په تخت باندې کېناسته او د اسلامي اقدارو پامالي شروع کړه نو په دغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت چې و هغه د دې یزیدي ظلم مقابله به او د اسلام د بقا صورت و چې هغه حضرت سیدنا امام حسین د کربلای معلی په میدان کې ادا کړ. همدغه رنګې قدردانو که فتنه د دین اکبري راووته او کله هغه باندې دا بوت سوار شو هغه د دین اکبري دعوه وشوه. دغه وخت کې د دې فتنې خلاف حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمت الله تعالی علیه میدان ته راووته. که د قادیانیت فتنه راووته د قادیانیت د سرکوبۍ دپاره حضرت تاجدار ګوړلا شریف پیر سید مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه چې دا مبارک مدینه منوره کې دی او سترګې پټې شوې قسمت بیدار شو د مدینې منورې جانان مبارک خوب کې ولیده او محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل چې ته لاړ شه او د دې فتنې سرکوبي وکړه. او بیا دا مبارک راغې او د دغې قادیانیت خلاف یو مضبوط محاذ سره قادیانیت لا یو تاریخ ساز شکست ورکړ. په ټولو نه لوی عبادت په دغه وخت کې دا و او د دې عبادت د اهمیت پته هم دی نه لګي. یو ځل سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک نه چا تپوس وکړ ورته ویې ته افضل یې که سیدنا ابوبکر صدیق افضل دی؟ دا مبارک وله جواب ورکوي او هغه جواب دومره ایمان افروز دی چې فرمایله لیلة من ابي بکر و یوم خیر من عمر و آل عمر. فرمایي چې صرف یوه شپه او یوه ورځ د سیدنا ابوبکر صدیق چې دا د حضرت عمر نه او د هغه د ټول آل و اولاد نه افضل او بهتره ده. نو بیا د خپل ارشاد مبارکه وضاحت داسې انداز سره وکړه چې په کومه ورځ باندې چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمه کذاب خلاف د جنگ فیصله کړې وه او د حضور د وصال نه پس ناڅاپه فتنې داسې را روانې شوې لکه د بره د غره د سر نه چې اوبه څنګه تیزی سره لاندې راځي. په دې انداز باندې د فتنو سرونه راوچت کړل. د ارتداد فتنې، مانعین د زکات او دلته مسلمه کذاب چې کله سر راوچت کو نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء والرسل دې مبارک را پاسېدل او د دې خلاف یې د جهاد اعلان وکړ. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت چې دا مبارک د عظیمت په فیصلو کې څومره مشهور و د مبارک هم چې وکتل حالاتو ته نو چې دا ټول فتنو خلاف په یو ځای باندې ابوبکر صدیق راوچت شو نو ورته ویې لږه ګزاره وکړه او داسې په یو دشمن سره به وجنګېږو په یو ځای باندې ټولو خلاف جنگ نشو کولی. چې دا خبره حضرت ابوبکر صدیق واورېده نو دا مبارک جلال کې راغې او په ډېر غصه کې ورته وې اجبار فی الجاهلیت و خوار فی الاسلام ثقلت کا امک یا عمر. اے عمر په تا باندې د مور جاړي دا ته څه کوې دا ته څه کوې؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمایي چې د هغه مبارک د جواب سره زما شرع صدر وشو او جواب سو جواب دومره د عظیمت نه ډکو او جواب دومره د جذبې نه ډکو چې حضرت ابوبکر صدیق ورته وفرمایل چې یاد ساته که زه په دې مدینه منوره کې بلکل یوازې پاتې شم او بیا د ځنګل زناور راشي او ما په دې خپلو غاښونو کې زما د وجود دا غوښې یوسي او بیا د مدینې منورې د کورونو ته ورننوځي او د دې تور سرو دا غوښې یوسي نو یاد ساته دا بیا به هم ابوبکر صدیق د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت جنگ هم کوي، مانعینو د زکات خلاف به هم جنگ کوي، لشکر د اسامه به هم ځي او چې زه بلکل یوازې پاتې شم او څوک هم را سره نه وي
ما به یوازې د حضور د ختم نبوت علم بلند کړی وي او د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دغې دشمنانو سره به جنګونه کول. ځکه به وحشي ابن حرب دا هغه صحابي دی د حضرت سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک شهید کړی دی. په مقام او درجه ورته د صحابیت ملاو ده. پوهېږه دې باندې مقام او درجه ورته د صحابیت ملاو ده چې د ټولې دنیا غوثان او قطبان او ابدالان را جمع شي د دې یوې ساعت هم نه رسېږي چې په صرف جون کې یو ملاقات بیا د حضور سره د ایمان په حالت کې شوی دی او بیا ورته جانان مبارک فرمایلی و چې اسلام خو دې راوړه خو اوس دومره وکړه چې ما ته مه مخامخ کېږه چې ته کله ما ته مخامخ شې ما ته خپل خوب تر سیدنا امیر حمزه یادېږي. لہذا اسلام دې راوړو قبول دی خو دې نه پس ما ته مه مخامخ کېږه. دا مبارک فرمایي چې زما زړه کې به دا خبره وه چې ټیک شو هغه معافي خو الله پاک ما ته وکړه ان الاسلام یهدم ما کان قبله معافي خو راته وشوه خو چې زه داسې یو کار وکړم چې کم کار ما نه جاهلیت کې شوی دی او د حضور مبارک خوږ تر سید الشهدا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک مې شهید کړی دی چې دومره څه وکړم چې په اسلام کې یو داسې کار وکړم چې دا کفاره زه ادا کړم. وایي چې کله د سیدنا ابو بکر صدیق صاحب دور خلافت شو د دې ظالم دا فتنه راوچته شوه نو ما وی چې وحشي دا د وخت دی اوس خپله بدله داسې طریقې سره واخله چې کوم د ټولو نه لوی نقصان تا په اسلام کې کړی په جاهلیت په وخت کې کړی نو راشه اوس د خپل اسلام په وخت کې دا کارنامه وکړه چې دا ملعون چې دی په خپل لاس باندې مردار کا. وی چې کله د ده خلاف لشکرکشي کېده نو ما همغه نیزه راواغسته په کومه نیزه باندې مې چې سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک شهید کړی و چونکې دا مبارک ډېر بهترین نیزه باز و او چې راغلمه او جنگ شروع شو زه صرف د ده په تکل کې وم چې دی به څنګه زه را لاندې کړم او ما له خدای موکه راکړه او چې موکه راکړه وی ما ده ته نښه راواغسته او چې دی مې وویشته او دی مردار شو نو ما وی چې واه وحشي چې قتلت خیر الناس فی الجاهلیه و شر الناس فی الاسلام د ټولو نه بهترین شخصیت دی د جاهلیت په دور کې چې تا اسلام نو راوړی نو د ټولو نه بهترین شخصیت دی چې کوم دی وجلی او چې اسلام دی راوړه نو د دنیا د ټولو نه بدترین شخص چې څوک د خرو او د کچرو او د خنزیرانو نه بدتر دی هغه انسان دی مردار که وی په دې باندې ایله زما زړه ته تسکین او خوشحالي میلاو شوه او زما زړه نه هغه غم لږ کوز شو چې تا د اسلام د ټولو نه بدترین انسان نن مردار کړ. عزتمندو یاد ساتئ د اول نه زمونږ اسلافو په دې میدان باندې همیشه دپاره یو ډېره بهترینه پهره ورکړې ده او تاریخ ډېر لرې نه ځو د 1953 تاریخ راواخلی چې کله په دې وطن باندې ډایرکټ د ظفر الله قادیاني غوندې ملعونان مسلط شو او مسلمانانو د هغه خلاف یو جدوجهد شروع کړ او دا د وزیر خارجه په عهده باندې و او په دغه جدوجهد کې الحمدلله دا د الله کریم جل جلاله لوی کرم دی او دا د دې باباجي مبارک د عشق او د وفا صله ده چې په هغه ټیم کې دی مبارکو پسې خط راغی چې کوم تحریک د ختم نبوت چلیدلی او په هغې کې په 18 فروری باندې کومه جلسه د حضور د ختم نبوت په لاهور کې د هغې انعقاد شوی او د هغې دپاره کله باباجي مبارک ته دعوت میلاو شو او نو باباجي مبارک خپل د جماعت ناجیه اراکین را جمع کړل مجلس شورای را جمع کړه او هغې ته یې ویې چې دغسې د حضور د ختم نبوت خبره ده او په هغې کې د شرکت خبره ده د شورا اراکینو باباجي مبارک له مشوره ورکړه ورته یې ویې قربان دا ستاسو د گرفتارۍ چال دی اکثریت قایدین گرفتار شوي دي نو که تاسو لاړئ نو دا گرفتاری دلته یقیني ده خامخا به گرفتار کېږئ وی باباجي مبارک ورته مسکی شو ورته وی چې چونکې مشوره سنت وه ما ځکه د دې دپاره تاسو نه مشوره وغوښته او دا څه خبره شوه چې زه به هلته د گرفتارۍ د یرې نه دلته د حضور علیه السلام د ختم نبوت پهردارۍ نه پاتې شم دی مبارک وفرمیل چې اوس زما فیصله دا ده چې زه به د حضور علیه السلام د ختم نبوت د جلسې لزم په هغې کې به شرکت کوم کله دی مبارک لاړل لاهور ته د جلسې ورځ وه چې ویې کتل جلسهګاه چې وه هغه بلکل منتشر وه قایدین گرفتار شوي وو تپوس یې وکړه وایي څه وجه ده خلکو ورته وی د ظفر الله قادیاني د وزیر خارجه د طرف نه
او د حکومت طرف نه اډر پاس شوی دی که چا جلسه کامیاب کړه چا د جلسې صدارت وکړه هغې ته به پانسي ورکو نیکه مبارک چې دا واورېدل د هغې 53 د فروری روزنامه زمیندار اخبار ټوکړه اوس هم ما سره شته تاسو دوستانو به هم سوشل میډیا باندې لیدلی وي چې باباجي مبارک هلته ودرېده او د 1953 هغه اخبار هغه منظر راغستی دی او ورسره بیا دا لیکل کړي دي او دی مبارک وفرمایل که زما د محبوب علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې او د هغې په پهردارۍ باندې چاته پانسي ورکول کیږي مای کلاس کې راواغسته او اعلان یې وکړه چې دا محمد امین فقیر بیا په خپله باندې اعلان کوي چې د دې جلسې صدارت زه په خپله باندې کوم په جمع باندې ټول لبیک لبیک یا رسول په جمع عزتمندو چې کله هلته جلسه کامیابه کړه او په هغې جلسه کې چې باباجي مبارک کوم خطاب کړی دی هغه لفظ په لفظ باندې موجود دی یقین وکړئ چې هغه خطاب تاسو واورئ حیران به پاتې شئ د هغې نه پس دی مبارکو چې جلسه کامیابه کړه او په ریلوې سټیشن نه کله ریل ګاډي کې واپسې سفر یې شروع کړ او ګجرات ته راورسېدل نو د ګجرات په ریلوې سټیشن باندې 1000 مسلح نفري چې کوم دی دا موجود وه او هغه 1000 مسلح نفرې مکمل طور باندې سټیشن چې وسیل کړی و چې باباجي مبارک یې هلته ودرو په هغه ټایم کې د ریل ګاډي نه راکوز کړ او د هغې نه پسې دا مبارک ډایرکټ د ګجرات جیل ته ولېږه او د ګجرات جیل کې ورته دا مجده ووروله او ورته یې وویې چې چونکې اډر شوی دی چې چا چا په دې جلسه کې شرکت کړی دی او یا کامیابه کړې ده پانسي کېږي به باباجي مبارک خوشحاله شو وی دا اختر د کمه او دا دومره خوش قسمتي د کمه چې د حضور په ختم نبوت باندې به موږ له څه راځي مرګ راځي نو قلم یې راواغسته او چې کله کال کوټري کې بند شو کال کوټري د جیل چې وي دا ډېره سخته کمره وي دا 100 فوټه کمره وي او دې کې ډېره تکه توره تیاره وي او د دې یو خپل هیبتي چې کله هغې کې بند کړ نو د مبارک د مدینې منورې طرف ته مخ کړې او وی فرمایل ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر که راپورته په دیوال دا تماشا چې د نن او ما ستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن او زما هم ستا په مخ قسم زما زیبا محبوبه زما هم ستا په مخ قسم زما زیبا محبوبه ازلی برخه د دا مینه ستا او زما چې د نن او دواړه جهانه به لوګې کړم والله ستا د در په خاورو دواړه جهانه به لوګې کړم ستا د در په خاورو بس د همدغه زما دومره مدعا چې د نن او کړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن او ستا د زلفانو په هر خم کې 100,000 فردوسا ما ته ښکارېږي دا زما د سوز وینا چې د نن او دا محمد امین فریاد کړي د هجران له دردا که عندلیب سحري دی دا صدا چې د نن ځکه قدردانو الحمدلله د اول نه حضور غلامانو په دې میدان کې د خپل عشق او وفا د خپل مینې او د خپل محبت اظهار کړی دی او په هر انداز باندې کړی دی او چې په کم وخت کې هم چرته چا سر اوچت کړی دی نو الحمدلله د حضور علیه السلام عاشقانو غلامانو د یمامه نه واخله تر 1953 پورې او بیا د 53 نه واخله تر 74 پورې او د 74 نه واخله انشاءالله د 2024 پورې په هر میدان باندې چې د حضور د ختم نبوت ضرورت راځي د حضور علیه السلام غلامانو خپل سټونه په دې میدان کې دقسې په تلي کې نیولي دي دا ملعون چیف جسټس د چرې دا نه وایي چې ما یو فیصله وکړه د دې همیشه کار دا دی چې دوی کله م رخصتېږي د دې نه وړاندې هغه کم سابقه ملعون ثاقب نثار چې و چې کله رخصتېده نو هغه په هغه ټایم کې د آسیا ملعونې کیس چې کوم دی هغه فیصله کو او هغه خپلو آقاګانو ته ورکړه د دې دپاره چې
چې رستو هغې ما ته مراعات راته راکړي، پیسې راته راکړي، زما ژوند دلته په څه کې تیر شي، په پیسو سهولتونو کې تیر شي، چې د دې ملعون هم د رخصتېدو ټایم دی او څو میاشتې په رخصتۍ کې پاتې دي په یو داسې کیس کې چې په دې کیس کې دته علماو د ده رهنمایي وکړه چې ته بې غیرته نه پوهېږې، ته څه باندې خبرې چې ته اگر چې په دې کرسۍ باندې ناست دی، خو د هغې مطلب دا نه دی چې 2 فوټه کرسۍ باندې کېناستې نو تا د حضور حق هم هېر کړ. په دې پاکستان کې چې تا ته دا عزت ملاو دی او دا کرسۍ ملاو ده، دا هم دا وطن چې د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی د دې خاطر دی، ورنه چېرته د انګریزانو سپي به دې لمبول. خو که نن په دې کرسۍ باندې ناست دی ته د حضور حق هېری، ستا علماو په دې میدان باندې ستا رهنمایي مو کړه، ټول علماو تا ته په دې فیصله کې چې هغه قادیاني د مبارک ثاني هغه کیس و په هغې کې ستا بهترینه رهنمایي وکړه او ستا د فیصلې یو غلطي تا ته وښودله او صرف یو عالم نه 20 علماو تا ته وښودله، اسلامي نظریاتي کونسل تا ته وښودله او تا بار بار د خپلې خولې نه زه موجود وم، د دې سماعت په وخت کې زه په سپریم کورټ کې موجود وم، د په خپله باندې د دې خپل جراثیم کش خولې نه وې چې او زه په دې معاملاتو باندې ډېر نه پوهېږم، تاسو زما رهنمایي وکړئ. د دومره رهنمایۍ باوجود هم تا خپل آقاګان خوشحالول او د هغې په حق کې د فیصله ورکوله. نو واوره دا پاکستان دی، دا پاکستان دی، دا د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی. هغه کسان غلط فهمۍ کې دي چې هغې دا وایي چې موږ به د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه وغورځو، څنګه چې د دې نه وړاندې 2017 کې پارلیمنٹ د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه وغورځوله او د حلفنامه کې تبدیلي وکړه او هغه په اقرارنامه باندې بدل کړه او هغه غیور شخصیت چې چا امت مسلمه کې د حضور د عشق او وفا هغه تړپ واپس را بیدار کو، هغه په خپل معذور وجود باندې میدان ته راووته، تکلیفونه برداشت کړه، سختۍ برداشت کړې، جیلونه برداشت کړه، کور بار بار لوټ شو برداشت کړل، د هغې باوجود سر یې ټیټ نه کړ، 21 ورځې په میدان د فیض آباد کې په یخنۍ کې تېرې کړې او د قادیانیت د 1.5 کالو انویسټمنټ په 21 ورځو کې دړې وړې کړ او زما د جانان د ختم نبوت جنډۍ په ټوله دنیا باندې بلنده کړه. ظالم هغې ته فیصله کې لیکي چې خیر دی که دی په دروازه دننه په خپلو کنجرخانو کې چې دوی ورته عبادت خانې وایي که په هغې کې دوی لګیا وي نو هغه خیر دی. ما وی عجیبه خبره ده، ستا خلاف څوک دننه کمره کې سازش کولی شي؟ د حکومت خلاف داسې کیدی شي چې یو حکومت وایي چې زه خیر دی، د فوج خلاف په روډ باندې سازش مه کوئ او په خپل محفلونو کې کوئ، داسې کیدی شي چې نه خیر دی دیشګردي په روډ باندې مه کوئ خو دیشګردي په دیوال کې دننه کوئ، داسې کیدی شي چې داسې نشي کېدی. دیشګردي د دیوال نه بهر هم دیشګردي ده، په دیوال کې دننه هم دیشګردي ده. نو د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې حمله خو د کائناتو د ټولو نه بدترینه دیشګردي ده. داسې چېرته کیدی شي چې ته به دا هغې ته به دا اختیار ورکړې چې نه خیر دی په خپلو ځایونو کې دننه هر څه کوئ او بهر چې کوم دی د عام عامه خبره ده، مې صرف بهر نه ده، د دننه خبر هم ده. که ته والا خامخا دا اجازت ورکې نو یاد ساتئ پاکستان کې مونږ چې یو مونږ د الله او د هغه د رسول د قانون تابع یو، مونږ د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جانشینان یو، مونږ د سیدنا عمر فاروق جانشینان یو، مونږ سره هغه قانون شته. که ته خامخا په دې قانون کې هغې له ځای ورکې نو د حضور غلامان د حضور د ختم نبوت دپاره په هر میدان کې بیا حاضر او ولاړ دي. او دا خبره صرف د خولې ډوزې نه دي، الحمدلله زموږ اسلاف هم په دې باندې قربانۍ ورکړي دي. که 10 زره و که 14 زره و په ایمان درته وایم چې د حضور د ختم نبوت دپاره یو د حضور غلام ننم خپل سر قربانولو ته تیار دی. 10 زره نه چې 10 لک او 10 کروڑه قربانیانې دې دپاره غواړي، دا به موږ د خپل ځان دپاره د الله د طرف نه یو بهترین سعادت ګڼو. باقاعده انشاءالله د دې فیصلې خلاف مکمل توګه باندې الحمدلله تحریک لبیک اعلان کړی دی
د را روان اتوار نه دا مه وایئ چې مونږ خو اوس په دې سخته ګرمۍ کې 7 ورځې د فیض آباد د روډ د پاسه تېرې کړې. ډېر خلک داسې دي چې په خپله پکې دم خم نه وي، چې دم خم پکې نه معمولي غوندې یو اعلان یو دفعه نافذ شي یا یو اعلان واوري چې تاسو ته اجازت نشته، نو بیا ډایرکټ لکه د ښځو غوندې فریاد او ویر کوي او جړاګانې کوي. وګوره لبیک والا راغلي او لبیک والا وکړه، مونږ ته اجازت نشته. دې کې خو لګي داسې چې درمیان کې څه خبره ده، مې هېڅ قسمه داسې نه لګي، صرف اور صرف دا لګي چې تا کې هغه طاقت نشته، هغه جوامردي در کې نشته، هغه جنون در کې نشته، هغه جذبه در کې نشته چې کومه جذبه الله کریم جل جلاله لبیک والا ولا ورکړې ده. ته څه وایې چې مونږ ته اجازت وي په دغه شپه باندې چې کله مونږه فیض آباد ته راتلو د لیاقت باغ نه د مارچ اعلان کوو، مونږ ته کالونه شوي دي، مونږ ته د اسلام آباد نه شوي دي، د پنډۍ نه شوي دي، داسې به هم کوو او داسې به هم در سره وکړو. که رالی دلته کې بلکل پابندي ده، مونږ راتلل زمونږ کار دی او منې کول ستاسو کار دی. مونږ اعلان کړی دی او انشاءالله تعالی چې امیر محترم اعلان کړی دی، مونږ به په هر صورت باندې دلته راځو. الحمدلله رالو او د فلسطین په حق کې خپل مطالبات ومنل، بجای د دې چې خپل ځان باندې جړاو کې زمونږ رونه یا مونږ درته نور څه نه وایو، نو په تحریک باندې داسې خبرې مه کوه چې جي دا چلو شي. تحریک خپل امیر محترم هغه ورځ یو د پښتنو نماینده ځان ته وایي، هغه وایي چې نه وګوره فلانې وزیر 2 کالونه قید دی، نو هغه پښتون دی ځکه، او وګوره سعد رضوي صاحب زمونږ امیر محترم یادو، هغه چې کوم دی 3 ورځې قید کې تېرې کړې، واپس راووته. مې اول چې کوم دی خپل معلومات صحیح کا، هغه 19 میاشتې هسې به یې څه تېرې کړې، په هغه چې کله راوتم په هغه باندې د 90 نه زیات مقدماتو. خو یاد ساتئ هغه د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک غلامانو به زورې بازو راښکلي دي. پوهېږئ دې باندې د سپریم کورټ اډرونه هم نه دی راښکلی، د حضور غلامانو تکړه شه زمونږ د ګیلو په ځای باندې خپل ځان له زور ولګوه، زور ولګوه. ستا داوم دا د ما سره جنون دی، ستا داوم دا د ما سره خلک دي، ما سره دا دي، تکړه شه راویې باسه. الحمدلله هغه د حضور علیه السلام غلامانو په خپل ایماني طاقت باندې راوښکلی دی. خو یاد ساتئ قدردانو دا مسله داسې ده چې په دې کې چون چرا کېږي نه. انشاءالله یو ځلې بیا مونږ دا نشته چې مونږ وایو مونږ ستړي شو او لس ورځې مونږ هلته کې تېرې کړې او اوس به دمه وکړو. امیر محترم نن بیا الحمدلله جمعه کې اعلان کړی دی انشاءالله د دې فیصلې خلاف د اتوار د ورځې نه مرحله وار انشاءالله زموږ احتجاج بیا شروع کېږي که خیر. خو یاد ساتئ دې ځل دا احتجاج داسې نه دی چې تاسو به همیشه د حضور علیه السلام دشمنانو له ریلیف ورکوئ، تاسو د دې ملک د حالاتو بیا متحمل کېدی نه شئ، په دې ملک په خلکو باندې خپل رحم وکئ او دا کومه فیصله چې د قادیانیت نواز فیصله ده دا فوراً چې کوم دی واپس کئ، ورنه هغه سمندر د حضور علیه السلام د غلامانو را روان دی چې انشاءالله د هغې به تاسو مقابله چرې ونه کوئ. او که خامخا مو په خپل طاقت باندې مان وي نو بیا تکړه شئ، تاسو سره ټوپکې ډېرې دي، موږ سره انشاءالله تعالی سینې ډېرې دي. خو میدان نه رستو کېدل په یو صورت کې هم نشته. پوهېږئ دې باندې دا د حضور د ختم نبوت مسله ده. په ایمان درته وایم چې زمونږ به الله کریم جل جلاله په دې وخت کې به زمونږ قسمت را بیدار وي چې الله په دې لار کې لا مونږ له مرګ راکړي، په دې لار کې الله کریم جل جلاله مونږ قبول کړي، د دې نه لوی کار به بل نه وي. انشاءالله زمونږه انشاءالله تعالی د ژوند په هر یو قدم کې مقصد د حضور علیه السلام د ختم نبوت حفاظت دی او دا جنډه دا به انشاءالله تعالی زمونږ په کور باندې وي، دا جنډه به انشاءالله زمونږ په ګور باندې وي، دا جنډه به انشاءالله زمونږه په بدن باندې وي، دا جنډه به انشاءالله زمونږ په لحد باندې وي او دا جنډه به انشاءالله د شرق نه غرب پورې وي او کم طرف ته چې دا مرتدین راوځي د حضور علیه السلام د عزت او ناموس او د ختم نبوت د جنډې د دې علم د لاندې به د هغه مقابله په هر میدان کې کېږي انشاءالله تعالی. الله کریم جل جلاله دې دا ملک د قادیاني نوازو نه خلاص کړي او چې څوک په دې کې لګیا دي او قادیانیت نوازي کوي الله دې د هغې قادیانیت نوازو نه هم خلاص کړي. او بیا عزتمند زه ټول قوم له بالخصوص خپلو هغه غیور قایدینو له بالخصوص خپل امیر محترم امیر عظیمت حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوي حافظه الله او د هغه جمله ټیم له او بیا خپل ټول مسلمانانو له او خپل ټول هغه ذمهدارانو له او کارکنانو له چې چا مونږ سره په دغې سابقه د فلسطین په حواله باندې
چې کوم عظیم الشان درنوه هغې کې موږ سره شرکت وکړو او په خپل ایماني غیرت باندې او په خپل ایماني قوت باندې خپل مطالبې منوا وکړې چې د کومو مطالبو گونج تر دې ټیمه په ټوله دنیا کې دی. د ټولې دنیا میډیا لګیا ده، مغربي میډیا چغې وی پاکستان په سرکاري سطح باندې نیتنیاهو اسرائیلي چې کوم دهشتګرد دی وی هغه ته سرکاري سطح باندې دهشتګرد ووی. د دې ټوله دنیا کې گونج دی او حماس په خپله باندې او د هغې مشر اسماعیل هنیا په خپله باندې ډایرکټ شکریا ادا کړې ده چې د اسرائیلي وزیر اعظم ته چې کوم د دهشتګرد ته یو دهشتګرد په عالمي سطح باندې ویلي دي او هغې ویلي چې دا د عالم اسلام هغه عظیمه فتح ده چې انشاءالله د دې نه پس به باقي اسلامي ممالکو ته الله کریم جل جلاله ورو دا توفیق نصیب کوي چې هغوی به د اسرائیلو خلاف ورو یو قدم مخکې راځي. او الحمدلله د دې 31 نه وړاندې زمونږ په مطالبه باندې د هغې مظلومانو دپاره الحمدلله د خوراکي مواد روان دي، طبي مواد روان دي او ورسره چې کوم د مصنوعاتو بایکاټ دی د هغې دپاره بهترین اقدامات اوچت شوي دي او انشاءالله ډېر زر به تاسو ووینئ چې اسرائیل به الله کریم جل جلاله ټوکړې ټوکړې کی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین پرچم به الله پاک بلند کی. زه د ټولو د زړه نه شکریه ادا کوم او دا هم ورته وایم چې دا تاسو موږ له نوې راغلی الله رسول دپاره ستاسو دغه راتللو زما یقین دی چې الله کریم جل جلاله به ستاسو دا سایې او کوششونه په خپل دربار کې قبلوي. ټول په جمع باندې دعا وکړئ چې الله کریم جل جلاله دا څومره د حضور علیه السلام غلامان د حضور علیه السلام د ختم نبوت محافظین چې ناستې دي خدای پاکه مونږ ټول د ژوند په هره ساه کې په هره لمحه کې په هر قدم کې د خپل جانان مبارک په دین باندې د عزت او ناموس د حفاظت لپاره او د ختم نبوت د حفاظت لپاره یا الله کریم جل جلاله په هر دم کې خدای زموږ قربانۍ نصیب کې په دغه میدان کې الله زمونږه تګ و دو او محنت نصیب وګرځئ او چې څوک په دې وطن کې قادیانیت سره مینه ساتي او د هغې چمچې وي چې هر څوک وي او په هره جامه کې وي خدای ذلیل او رسوای کې خدای تباہ او برباد کې او یا الله د حضور علیه السلام د ختم نبوت محافظینو ته په هر میدان او په هر ډګر باندې کامیابی نصیب کې په هر میدان باندې ورته کامیابی نصیب کې په هر میدان ورته کامیابی نصیب کې یا الله کریم حاجي آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز یې وګرځئ. د موسم چې دا کوم شدت دی کوم تکلیف دی خدای پاک دې کې الله جل جلاله خپل خاص رحم وکړي خدای خپل خاص رحم وکړي. کوم د مهنګایۍ او د بد امنۍ چې کوم سیلاب راغلی دی او د دې ظالمانو د لاسه او د دې غریبو وینو څکلو ته چې دا کوم خلک ناست دي خدای د دې کرپټو نه د دې نااهلو نه او یا الله د دې فساق او فجارو نه نور دا وطن په خپل ابزامان کې وساتې خدای د اسلام بهار پکې راولې یا الله کریم جل جلاله د اسلام نظام پکې راولې. زمونږ یو دوست دی ثقلین صاحب نوم دی د هغې والد صاحب دی تحسین الله صاحب وفات شوی دعا ورته وکړئ ډېر مخلص دوست دی چې الله کریم جل جلاله یې والد محترم ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کی الله پاک ورته جنت الفردوس کې اعلیٰ مقامونه او مرتبې نصیب کی رب العزال پسماندگانو لا صبر جمیل اجر عظیم ورکی. بل زمونږ یو ډېر مخلص ترین دوست دی عبدالقادر بھائی نومې دی دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله یې والده محترمه څو ورځې وړاندې وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله د عبدالقادر صاحب دی والدې محترمې مرحومې ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کی. د خپل جانان د مدینه منورې د کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په قرب او جوار کې الله کریم جل جلاله ځای نصیب کی اور رب العزال درجات بلند کی. اللهم اغفر لها وارحمها ولا تعذبها ونور قبرها واعظم اجرها اور پسې چې الله کریم جل جلاله چې دا کوم تکلیفونه تیر کړیو دا هغې تکلیفونو هغې دی ول الله کریم جل جلاله خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې درجات بلند کی او زمونږ استاسو مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړی دی بالخصوص د حضور علیه السلام د دین دپاره چې په دې وخت کې د حماس مجاهدین په کوم بے سر و سامانه حالت کې لګیا دي خدای پاک ته ورته عظیم تر کامیابی نصیب کې یا الله ته ورته کامیابی نصیب کې خدای ته ورته کامیابی نصیب کې او هغه خلک چې زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دغه امت هغه عظیم ترین امت په دغه وخت کې بهترین خلق د فلسطین هغه مظلوم مسلمانان چې د بے سر و سامانه حالت کې د دې ظلم او بربریت مقابله کوي خدای تعالی کامیابی ورکړي خدای تعالی کامرانی ورکړي یا الله تعالی عظیم فتح ورکړي او خدای اسرائیل او د هغې امنوا
पखपल कहर व गज़ब तबाह बर्बाद के, खुदा ते जमियत पारा पारा के, खुदा ते टुकड़े टुकड़े के, हुज़ूर अलैहिस्सलाम द दिन परचम हर तरफ बांधे बुलंद के। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी।